محترم مسلمانانو، نن یو زبردسته وظیفه، ډیره ښکلې وظیفه او صرف یو ورځ وظیفه چې دې سره به الله تعالی ستاسو هر رنګې حاجت او مقصد د خپلو هغې خزانو نه پوره کړي کومې خزانې چې ډېرې ډکې دي، کومو خزانو کې چې کمی نه راځي، کومو خزانو چابیانې چې الله جل شانه انسانانو ته ورکړي، لیکن انسانانو ته د هغې خزانو نه د حاصلولو چل نه ورځي. نو دې وظیفه کې راته هغه ترتیب بیانوم، هغه وظیفه کومه چې انتهایی اسانه ده او د الله تعالی د ذات نه د غوښتلو وظیفه ده، او الله تعالی پکې په خپله دغې وظیفه کې وایي چې تاسو مه غمجن کیږئ، الله تعالی تاسو سره دی. نو چې الله تعالی په خپله وایي چې زه تاسو سره یم او تاسو غم مه کوئ، نو به انشاءالله غم نه دی کول فکار، او دا وظیفه کول فکار دي د خپلو حاجاتو دپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، شروع د هغې الله په نوم چې ډیر زیات رحیم دی، کریم دی، موتی پیدا کړي، موتا دغې الله ته حاجتمند دي، دا حاجتونه به الله تعالی زموږ پوره کوي. او په دواړو جهانو د سردار په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف چې د امام الانبیاء دی، خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم دی. ډیرو محترمو، نن چې زموږ دا وظیفه ده نو دا انتهایی اسانه ده. وظیفه کومه ده؟ لا تحزن ان الله معانا، لا تحزن ان الله معنا. دې کې الله تعالی څه فرمایي؟ تاسو وی غم مه کوئ، لا تحزن، غم مه کوئ تاسو ښه، ان الله بېشک الله تعالی دا ستا سره دی یا زموږ سره دی. نو مسلمانانو، دې وظیفه کې الله تعالی زموږ سره دی، چې زموږ سره دی نو بیا به الله تعالی زموږ حاجت هم پوره کوي، زموږ بیماری به هم ختموي، زموږ ناممکنه پریشانی به هم الله جل شانه ختموي د دې وظیفې په برکت او د دې وظیفې په حکمت سره. دا وظیفه صرف یو ورځ ده، خو د دې وظیفې کول انتهایی آسان دي. دا وظیفه به تاسو د سحر مونځ نه پس، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن د دې 5 مونځونو نه پس به دا وظیفه تاسو کوئ، صرف یو ورځ. صحیح شوه؟ که دا وظیفه تاسو هر وخت یې وکتله، خو دا وظیفه به تاسو د سحر د مونځ نه پس شروع کوئ. دې وظیفې سره به 2 کارونه په لازمي طریقې سره تاسو کوئ. یو دا چې مونځ به قطعا نه قضا کوئ، مونځ به په هر حال کې کوئ، قضایي د مونځ نشته دی، نه د دې اجازت شته چې یو انسان د مونځ قضا کوي او دلته د الله تعالی د حاجتونه هم پوره کوي. یو انسان د مونځونه کوي نو بیا به دا حاجتونه الله تعالی د پوره کوي. دویمه خبره چې دا هغه دا ده چې دې وظیفو سره به ګناهونه پرېږدو، ګناهونه چې د الله تعالی نه انسان لرېوالی د ګناهونو په وجه پیدا کیږي. الله تعالی خفه کیږي د ګناهونو په وجه باندې، د ګناهونو په وجه باندې د انسان الله تعالی حاجت نه پوره کوي، د ګناهونو په وجه باندې د انسان په ژوند کې بې برکتي پیدا کیږي، د انسان په زندګۍ نه برکت ختمیږي. نو مسلمانانو، ګناهونه د ډېر خطرناک څیز دی. دې سره چې تاسو مونځ شروع کوئ او ګناهونه پرېږدئ، خود به خود به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کوي. راځئ وظیفې سیټ ته ځو. وظیفه خو تاسو ته مه وښوده چې الفاظ دا دي: لا تحزن ان الله معنا، چې بېشکه الله تعالی ستاسو سره دی، تاسو غم مه کوئ. دا وظیفه به تاسو څو پیرې کوئ؟ دا به د سحر د مونځ نفس شروع کوئ د ماسخوتن مونځه پورې. سحر مونځ چې وکړو نو په دغه سحر په ورځ باندې یو پیره سورت یاسین ووایئ تاسو، یعنی هر ورځ سورت یاسین تاسو وایئ پابندۍ سره د هر فرض سحر مونځ نه پس. سورت یاسین
چې مووی بیا به تاسو 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ 11 پیرې کوم چې موږ په مانځه کې وایو او بیا 314 پیرې ان الله بیا 314 پیرې لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا دا به تاسو 314 پیرې وایئ او 11 پیرې به بیا وروسته درود شریف وایي دا د سهار مونځ نه پس شوه دا وظیفه بیا چې دعا غواړئ د هغې دپاره بل درود شریف مخکې وروسته وایي خبره پوه شولئ دا د سهار مونځ نه پس دا وظیفه شوه او هره پیره کې چې دا وظیفه تاسو کوئ د سهار مونځ نه پس نو سوچ به کوئ چې الله تعالی ته په خپله وایئ چې تاسو غم مه کوئ زه تاسو سره یم زه ستاسو مددګار یم زه ستاسو خالق یم نو الله زما دا حاجت ته پوره کړي الله ما بې فکره کړي زما دا پریشانی دا غم الله ته ختم کړي ته په خپله فرمایي چې تاسو غم مه کوئ نو الله ما د غم او د مصیبت نه خلاص کړي صحیح شوه بیا چې هر کله د ماسپښین مونځ راشي ماسپښین مونځ نه مخکې به 2 رکعته صلات حاجت مونځو کې هر صورت چې پکې وي دا به پکې وي هغې نه پس په 11 پیرې درود ابراهیمي وي بیا به 314 پیرې لا تحزن ان الله معنا دا به ووایي 314 پیرې وروسته به بیا 11 پیرې درود شریف ووایي او بیا چې هر کله تاسو دعا غواړئ که هر ځای کې غواړئ زما وظیفې کوئ بل چا کوئ خو درود شریف دعا نه مخکې وروسته خامخا وایئ هر کله چې بیا مازدیګر مونځ راشي مسلمانانو مازدیګر مونځ نه مخکې به 2 رکعته صلات حاجت مونځو بیا د مازدیګر فرض مونځو د هغې نه پس 11 پیرې درود ابراهیمي بیا 314 پیرې دا وظیفه لا تحزن ان الله معنا بیا 11 پیرې درود شریف بیا دعا دپاره چې لاس پورته کوئ نو کوشش وکړئ چې 11 پیرې دعا نه مخکې وروسته هم درود شریف وویلی شي هر کله چې ماښام مونځ راشي ماښام مونځ نه پس 6 رکعته اوابین مونځ وکئ اوابین 2 رکعته به کوئ اوابین نوم پکې اخلئ 2 رکعته نفل کوم اوابین په دې حاضر وه دا چې کله 6 رکعته وشي نو بیا په دغه ځای باندې کښېنئ 11 پیرې درود ابراهیمي 314 پیرې لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا الله زما غم ختم کړي زما پریشانی ختمه کړي د سوچ تصور سره 11 پیرې بیا د هغې نه پس درود ابراهیمي دعا دپاره بیا درود شریف ماسخوتن مونځ بیا چې راشي به 2 رکعته صلات حاجت مونځو کې 2 رکعته صلات توبه به وکړي 4 رکعته مونځ به وکړي بیل به وکړي 2 رکعته صلات حاجت 2 رکعته صلات توبه او مسلمانانو د هغې نه پس به بیا 11 پیرې درود ابراهیمي بیا 314 پیرې لا تحزن ان الله معنا دا وظیفه به وکړي وروسته 11 پیرې بیا درود شریف بیا چې هر کله دعا غواړئ دعا دپاره بیا 11 پیرې درود شریف بیا منځ کې دعا نه پس بیا 11 پیرې درود شریف دې طریقې سره انشاءالله دا د یوې ورځې وظیفه شوه د رب العالمین نه امید دی چې انشاءالله الله تعالی به دې وظیفې سره ستاسو غم درد ستاسو هر قسم پریشانی الله جل شانه انشاءالله ختمه کړي وظیفه اسانه هم ده او د یوې ورځې ده او به هر حال بعضې خلک اعتراضات کوي بعضې څه کوي د بعضې یو شان سوچي د بعضې بل شان سوچي وظیفو کې شک مه کوئ دا د الله تعالی خبرې دي د الله تعالی په خپله فرمایي چې لا تحزن ان الله معنا مسلمانان دې طریقې سره انشاءالله دا وظیفه تاسو سره پورې ورسوئ که یو ورځ کې پوره نه شو خیر دی فرض نه ده 2 ورځې وکئ 3 وکئ 7 ورځې وکئ کم از کم 140 ورځې پورې خو د انسان دوی هم خوري د ډاکټر د لاس نو خیر ده دا وظیفه هم تاسو 140 ورځې پورې جاري وساتئ جزاک الله خیره